بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو سر په سلسله کې دا زمونږه 33 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اذ ثبت والا قانون بیانو. تدین مخکې چې کوم سلور قوانین مونږه ذکر کړل دا غي تعلق د باب افتعال د فا کلمې او د تای افتعال سره هم دغسی تدی قانون تعلق هم د باب افتعال د فا کلمې او د تای افتعال سره دی. تدی قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ثا واقع شي نو پدې کې درې صورتونه ویل دا جایز دي: اظهار او د دواړه طرف نه ادغام کول. مثلا کله چې ثبتا دا مونږه باب افتعال ته بوت نو د ثبتا نه مونږ سره جوړ شو اذ ثبتا. نو اذ ثبتا داسې ویل یعنی بغیر د ادغام نه دام ټیک دی او پدې کې د دواړه طرف نه ادغام کول دام ټیک دی. یو طرف ادغام دا چې مونږه تای افتعال دا مونږ په سا سره بدل کو. تای افتعال دا په سا سره بدلول دا جایز دی، لیکن کچری دغه تای افتعال دا مونږ په سا سره بدل کو نو بیا د سا په سا کې ادغام کول دا واجب دی. نو د اذ ثبتا نه مونږ سره جوړ شو اذ ثبتا، بیا په دې کې ادغام کول دا واجب دی. نو د اذ ثبتا نه مونږ سره جوړ شو اذ ثبتا. او دغسی دغه ثا په تا سره بدلولم څه دی جایز دی، لیکن بیا تا په تا کې ادغام کول دا واجب دی. نو بیا به اذ ثبتا دا کدی کې چې کله مونږه ثا په تا سره بدلو نو مونږ سره به جوړ شي ایت ثبتا، او تدین بعد اوس ادغام کول واجب دی نو مونږ سره به جوړ شي ایت ثبتا. لیکن په دې صورتونو کې د ایت ثبتا دا صورت اولا او بهتر نه دی. بهتر دا ده چې مونږه دا یا ایت ثبتا وایو یعنی په اظهار سره وایو، او یا مونږه په دې کې تدې طرف نه ادغام وکړو چې تا مونږ په ثا سره بدل کو او بیا په سا کې ادغام کو مونږه اذ ثبت وایو. اذ ثبت ویل اگر چې جایز دی لیکن خلاف اولا دی. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ثا واقع شي نو په دې کې درې صورتونه ویل جایز دي. اظهار هم پکې جایز دی او د دواړه طرف نه ادغام کول دام جایز دی، لیکن په دغه ادغامونو کې یو صورت دا بهتر او اولا دی او بل صورت دا بهتر او اولا نه دی. بهتر صورت دا دی چې مونږه تا په ثا سره بدل کو او بیا سا مونږ په سا کې ادغام کو او مونږه داسې وایو چې اذ ثبتا. اذ ثبتا ویل دا اگر چې جایز دی لیکن خلاف اولا دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.